بالکل او ځان ته یو غټ ګلخان کېدم یا پاکستانی ځان ته مې ډېر مې زړه تور دی. دا خپل نوم نه، دا خپل نشان ده، دا خپل نسل نه، دا خپل تاریخ نه، ټولو نه مې زړه داسې تور ده. داسې مې زړه تور ده چې موږ دعوې د 15,000 کلن تاریخ کوو چې کینو د خوشحال خان خټک شعرونه به په مجلس کې ویو، ځان به د احمدشاه ابدالي په ودونو کې او په خیراتونو کې به مو لنګۍ په اسمان کې لګېږي، بیا به خپله ناموس وړو د هغه چا په پښو کې به اچو چې هغه هېڅ اصلیت نه لري. اصلا حیثیت په نامه هغوی څه پېژني نه. پوه شوې؟ نن زه دومره بې غیرته شوی یم، نن زه د احمدشاه ابدالي مسی چې ځان ته مسی وایم او نن ځان ته د 15,000 کلن تاریخ مدافع وایم، نن ځان ته پښتون وایم، نن ځان ته شخبریتی وایم او نن پلاني سره جنګېدلی وم، بستاني سره جنګېدلی یم، ویسم خپله ناموس د یو چا په پښو کې واچوم چې ډالر یې راکړه، دا زما ناموس ته ده. دا چې ته ورسره هر شی کوې، بلکې زما ناموس نه، د پښتون د نسل ناموس ته واخله دا چې ته پرې هر شی کوې. هغه خو بې غیرته شو، هغه خو بې ناموسه شو، هغه خو دوز شو، رشوت یې واخیستو، خپل قام پښتونولي، افغانیت، اسلامیت یې خرڅ. یو دقیقه اوس دلته الکوزی صاحب سوال دا پیدا کیږي، دا خو بې ناموسه شو، پیسې واخیستلې، آیا د ما او تا ملي امنیت نشته دی چې د دغه رشوت ورکوونکي رشوت اخیستونکي مخه ونیسي؟ یوه دومره غټه چوکۍ پارلمان چې هغه د هېواد یو ملي تیر دی، نو به د انتحاري مخه څه ونیسي د ما او تا دولت؟ تا نیوکه په چا باندې ده؟ هغه خو بې ناموسه شو، واخیستو. رشوت ورکوونکی اخیستونکی دواړه ګناهګار دي. دولت ته اطاعت څه جواب دی؟ ولې د دې شي مخنیوی نه کوي؟ دولت څه شی؟ دولت خلک راجګ سي دولت باندې. زه تاته وایم دولت نه، زه پښتون نسل ته د غږ وکوه، ته دولت پرېږده. دولت خو د همغه ده چې خلکو په لاس کې ده. دولت د لاړه تبه. اوس د خپله ډاکټر اشرف غني کېناسته چې ورته مبارکي ورکړه. ولې؟ زه تا نه یو خبره پوښتنه کوم. امرخیل صاحب نه ده، امرخیل صاحب چې نه ثبوت پې و نه پې بل شی و نه پې یو الحق امرخیل څنګه خلک راجګ شو، هغه یې له چوکۍ نه لرې کړ، ورته یې ورته ویل چې ته لرې سه. ډاکټر اشرف غني ورته ویل چې ته لرې سه. ولې؟ چې خلک ورپسې وو. ولې؟ یو دانه د تاجکو، د ازبکو، د هزاراو نه نیول کېږي ډله، خلک ورپسې راځي، که هغه تروریست دي، که هغه بل شی، که بل شی خوشي کېږي. اما ته ولې ستا په وطن باندې، په بیرغ باندې، په ناموس باندې مین شخص تور مخ د هغه نه ځي، د پارلمان نه ځي، د بل ځای نه ځي، د بل ځای نه ځي. زه دا وایم چې ولسه فقط وره دولت ته به دا وایي چې رشوت اخیستل، رشوت ورکول دا منع دي. که چېرته دولت په دغه خبرو باندې غور ونه کړه، ولو که په هر قانون، په هر قبیله کې رشوت اخیستونکی، رشوت ورکوونکی دا به ټول ګرفتاره شي د قانون منګولو ته. که چېرته ونه سو، پس له دې موږ چې د هر چا نه ملاتړ اعلان کړه د فیسبوک مبارزې په سطح باندې، او هر ورځ مو حکومت ټارګېټ کړه، هر ورځ مو ټارګېټ لاندې ونیول، هر ورځ مو ورسره خبرې وکولې، هر ورځ مو پې نیوکې وکولې، بیا به همدغه الکوزی زنده باد پاکستان به بیا نارې وي، زنده باد ایران به نارې وي، او تاسو باندې به بیا لعنت نارې وي. مه کوئ، موږ دې خبرو نه زړه توره نه کوئ. موږ نه پیسې تاسو نه غواړو، موږ نه تاسو نه کالي غواړو، نه موږ تاسو نه جامې غواړو، موږ بل شی غواړو. موږ کله چې موږ حق وینا کوو نو مهرباني وکړئ، موږ حق ویلو ته پرېږدئ چې موږ خلکو ته حق ووایو. ولې یو څوک ځي، ولې پیسې داندې باندې کېږي، تاسو ورته نه کتل کېږي. او زه بیا هغه چې ځان ته وایي چې زه پوره هغه یم، اکثریت هم لرم. ګوره دلته مهمه خبر دا نه ده زازی صاحب چې څوک شوی ده، مهمه دا نه ده. خدای دې کړي چې زموږ د ګوجر قوم نه سي، حق لري چې رئیس د پارلمان تیر شي، دا یو حقیقت خبره ده. خو خبره څه شی ده؟ خبره مهمه خبره دا ده چې ډېر کمپرست هم ده. وای وطندوز صاحب خبر نیست یه افغان در مقابل پول ایمان نداره. حقیقت خبره منم دا یو گپ ته حقیقت است. دا اوس یو حقیقت خبره ده. دا حقیقت ویلې بالکل خرج شوي نه دین اوس ما تا نه یو، دا یو حقیقت خبره ده. پیسې ورکه
پښتون چوک کو پکې نه ورته چې زه پیسې ورکه په کونه کې ورته بم کې دا ورته انتحاري وکړو پیسې ورکه ورته ښځه دې راوله ښځه وړي پیسې راوړه ورته هر شی وکړو لعنت دې په تاسو بې غیرته بې وجدانه خلکو چې د احمدشاه ابدالي نوم مو شرمو د خوشحال خان نوم مو شرمو د 15 کلن تاریخ نوم مو شرمو هی بې وجدانه هی بې ناموسو هی خرو هی تاسو به خپل هغه نسل ته تاسو به خپل هغه بچیانو ته تاسو به خپل هغه ماشومانو ته سوئ زه خو دا وایم چې زازی صاحب فیسبوک باید پسې واخیستل شي هر ورځ دا یو ورځنۍ خبره نه دا باید واخیستل شي او د خاین نوم ورته واخلي حتی اولاد ته باید وویل شي چې د خاین زوی یې که چېرته تاسو غواړئ په افغانستان کې ملي حاکمیت راشي هر قوم نه چې څوک رشوتخوري باید د رشوتخور زوی ورته نه که ښه رشوتخوره ښځه چې په لاره باندې ځي دا د رشوتخوري ښځه د رشوتخور ښځه ده دا د رشوتخور لور ده دا د رشوتخور چې خپله بچیان ورته راجګ شي او خپله ورته وایي چې لعنت دې په تا باندې چې تا رشوت اخیستی چې نن په جامعه کې موږ داسې یادېږو اوس خو نن چې پارلمان کې پیسې اخیستل کېږي وایي د وکیل صاحب زوی د جای ورته محتاج جارو کړو وکیل صاحب ښه به پوهېږو چې دا وکیل صاحب زما په وینه باندې پیسې اخیستې دي دا جای به ورته جارو کړو ورته وایي چې دلته کښېنه هله وکیل صاحب دلته کښېنه لونګۍ به یې همداسې وهلې پلانی صاحب وکیل ده په کور کې مو چې جنجال هم جوړېږي 15 روپۍ به بیا ورته مخکې اچو جنجالونه په هغه باندې هغه کوو زازی صاحب غیرت تلی غیرت تلی تا چې کم دي ولې چې غیرت دی والا ټول افغانانو نه لاړ وي که هغه تاجیک دی که پښتون دی که هزاره دی که ایماک دی که ګوجر دی ځکه تلی دی چې ما او تا تاجیک اقوام دي د وطن خلک دي اندې لنډغرو ته اندې کونیانو ته اندې مافیاو ډلو ته چې هم تاجیک وژني هم پښتون وژني هم هزاره وژني دوی چک چک ورته وایي وای دا تمام نور دی مونږ لیډر دی و کور دی ډنګ شه تاجیکه د دې نه ښه خلک لرې دا تمام نور دی تا کام هم وژلی ما هم وژلی وطن یې در ډنګ کړی جاسوس دی پردي پاله دی نو ولې زنده‌باد ورته وایي زه راځم سبا حکمتیار ته زنده‌باد وایم ولې مونږ داسې خلکو ملاتړ وکړو زازی صاحب هغه وی په دې باندې نیوکه کول مې تایس نه و چې رنګ ډنګ کړی د هغه وایي ما ته خدمت کوي زما همدغه خبره ده خدمت کوي ما ته ملا عمر خدمت کوي نو زه ملا عمر ملاتړ کوم وی کوم اوس وی کوه خلاص اوس وی کوه کوم وی کوه ته چا چې په نره باندې وکې کوم اوس کش کې ګوره اوس کش کې عمر ملا عمر ګوره خدای د لایف کې ورته شخصا زه ملاتړ کوم زه ملا سي محمد عمر هیبت الله سي ملاتړ کوم زه د ګلبدین ملاتړ کوم ټول ولس باندې ولس ته وایم کتایجی کا اقوام د مسعود ملاتړ کوي تاسو د طالبانو ملاتړ وکړئ د کلاب نه واړوئ دا خلک بیا خو جنګ شو کنه داخلي جنګ کوم یې خو دې کوم دنه ښه لیډران لرم ګلبدین د مسعود نه یو په زره ښه لیډر دی په ترکیه کې دومره استقبال ورته شوی و چې په میلیون خلک ورته ناست اما حکمتیار ټوله نړۍ پیژني د مسعود یو ولسوالۍ مشر دی نی ولسمشري کړی دی ما ملا عمر ولسمشر تېر شوی دی دنه ښه قهرمان لرم ملا عمر ملاتړ کوم خلاص ګوره ملا عمر ملاتړ د هغه چا ملاتړ وای ته جاسوس یې زه جاسوس یم د هر چا یم زه د خپل قام جاسوس یم زه د خپل قام جاسوسي کوم نسل یا کوي وای ته جاسوس یې بالکل د جاسوسي کوم په ویاړې کوم زازی وخت راکړه زه چې ویم ګوره ته که د ملا عمر که د هیبت الله که د دغه خلکو طرفداري په هغه وخت کې وکوه چې عطا محمد نور غوندې د هغوی لپاره یو څه وکوي تا هیبت الله تا لپاره چې کړي چې ته طرفداري کوي هیبت الله نه دي کوي نن نه بعد به کوي نن نه بعد به وکړي مخکې تا نیوکې نه دي پې کړي اوس دې نیوکه پې وکړله تا اوس به کوي درته یو څه دې وکړي چې خلک یې طرفداري وکړي واولکه یو څه دې وکړي زه چې وایم ما تا ته ویل چې د ګوجر قوم نه دي زموږ ډیر 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 هغه کوچنی قوم چې په افغانستان کې موجوده ده کم خلک دي هغه ګوجر دي ګوره د ګوجر قوم نه دي خو چې ملي منافعو ته ژمني د ملي منافعو ژمن کس موږ ته پکار ده موږ ملي منافعو باندې ولاړ کس موږ ته پکار ده موږ نه پښتون غواړو نه تاجک نه ازبک نه هزاره بل چا پسې نه ګرځو موږ ملي منافعو والا پسې ګرځو ولې رمضان بشردوست دی ولې رمضان بشردوست دی اصولي نه ملاتړ اعلانوي ولې دلیل یې چیرې ده ځکه چې رمضان بشردوست یو هزاره او اصولي پښتون پوهېږي چې اصولي په اصولو باندې روان او د افغانستان د بنسټ لپاره کار کوونکی شخص ته ځکه د هغې نه ملاتړ اعلانوي اوس ګوره
که رحماني ده که هره بلا چې ده که دا پیسې د امریکا نه پیدا کړي که دی په هر شی پیدا کړي خو ستا نسل یې اوس پرې واخیسته ما نسل یې اخیستی ما دولت ولې مخه نه نیسي د دې شي دې جواب راکړه ما ته دولت به د هغه وخت کې مخه ونیسي چې ولسوالیو کې چې ولس په یو اصولي نه دولت به هغه وخت کې مخه ونیسي چې په ولسوالیو کې خلک راجګ سي ووایي چې رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی پارلمان د ملت کور ده په ملت کور کې چې پیسې لاندې باندې کېږي نور خلک به سي ملا چې بې تقوا سي مقتدیان سه ملامت دي سپین ږیری چې وایو که نه زه ورته ولس نه یو زه ورته ولس نه یو ورکوونکی رشوت اخیستونکی دواړه مجرمان دي دولت ته ونیسه ما ته تمام ورځ چغېدلي وو تمام ورځ ما ته چغېدلي تمام ورځ چغېدلي یو خو موږ به بیا دا چیغې ووایو چې ملا محمد عمر زنده باد حکومت نه به موږ لار جدا شي که نه موږ خو دغه دی اختار ورکوو ورته که اختار بولي که دوستي بولي که وروري بولي که وطن پلي بولي که هر څه شی بولي دولت باندې غږ کوو چې د جاسوسانو مخه ونیسه موږ نه غواړو په دولت کې دغسې کړنې چې رشوت ورکړي او په داسې چوکۍ او پارلمان چوکۍ په پیسو باندې واخلي رشوت ورکوونکی اخیستونکی مجرمین دي دولت باندې غږ کوو په ملي امنیت په ولسمشر باندې په اجرا ریاست باندې ټولو باندې غږ کوو چې سبا ته دا رحماني دغه کې پړی واچوه سره هغه رشوت اخیستونکی زندان ته یې واچوه کنې موږ لار درنه جدا دی دا حکومت موږ ته منلو وړ دوه کارونه باید موږ وکړو دوه کارونه یو باید په حکومت باندې غږ وکړو یو باید ولس باندې غږ وکړو چې تاسو ته وکیل معلوم شو چې د هر ولایت ده د سوشل میډیا په سطح باندې باید دا خبره عادي پاتې نشي د دوی پوسټونه د دوی عکسونه دغه یحیی خان کومنټ پرینټ که بیا ده ته زنګ ووهه یحیی خان صاحب ته زنګ ووهه دا یحیی خان زه دوه کاره باید ځاځی صاحب وکړو دوه کاره د سوشل میډیا په سطح باندې دوه کاره باید وشي یو دا چې دولت باندې غږ وکړي که چې ستا ملت کور نه چې ته پارلمان یا ولسي جرګې ته د ملت کور وای ملت کور که ملت کور نه داسې بویونه وځي بیا نورو ته ضرورت نشته موږ هم چې هر اخوا وډنګوله ډنګو به بیا به نور کارونه ټول ستاسو په غاړه باندې نن خو دلته بیرغونه د افغانستان نصفه وو او نن نارې وو چې زموږ اردو زموږ پلانی او زموږ بستانی که تاسو د ملت کور نه ګندګي جوړه کړو په ملت باندې خبرې کوئ موږ مجبوره د نورو خلکو پالیسیانې پر مخ باندې بوځو یوه خبره باندې بله دویمه خبره باید چې وکړو دغه کسانو چې هر چا رشوت اخیستی او رشوت یې ورکړی د ولایت په سطح باندې نوم ادرس ټولې غوره شي او سوشل میډیا په سطح دا باید نه ورازینی نه آیا هلکه په یاد دي دغه په پارلمان کې پیسې اخیستې وې دا خاین ده میاشت په 15 کالو کې باید موږ د دې د عکسونه په سوشل میډیا کې رویو شي دا باید تو راتو شي شرمیږي هغه وطن خرڅ کو څه وایې معنا نه لري هغه شرمېده هغه پیسې اخیستلې رایه خرڅوله پروني موږ ورته لایق کې ویلې چې وا خلکو وا وکیلانو صاحبانو د پکتیا او د مشرقي د کندهار وکیلانو صاحبانو رشوت وانخلئ اصولي صاحب سره ودرېږئ که ونه درېدئ نو دغه تاسو انځورونه تاسو توهین کېږئ موږ له خوا ولاکه دا پیسې تاسو هضم کړئ بیا یې هم دا کار وکړو خو نه شرمېږي نو چې نه شرمېږي موږ دولت ته وایو چې رشوت یې اخیستی دی ورکوونکی او اخیستونکی دواړه ونیسه اوس ګوره که هغه شرمېږي که نه شرمېږي زوی خو به یې وشرمېږي لور خو به یې وشرمېږي په مکتب کې خو به څوک ورته وایي هغه لایف کې ولاکه وشرمېږي هغه سترګې یو داسې شکېدلې وي یو داسې دغو داسې شکېدلې دي که څوک شرمېږي که څوک نه شرمېږي ګوره که څوک شرمېږي که څوک نه شرمېږي ګوره بېادبي ډېر معافي کوني ته هم چې په مجلس کې کوني وایي هغه باندې بده لګېږي کونی ته بېادبي دې معافي چې په مجلس کې کوني وایي په هغه باندې بده لګېږي ځاځی صاحب که شرمېږي که نه شرمېږي د سوشل میډیا طاقت ډېر وران طاقت ده ته د دې عکسونه روي وکړه چې ګوره په صنف کې چې لورې ناسته یې په صنف کې جګه خبره وکړه ماشوم ورته وایي چې دا پلار عکس دی دا پیسې خوړلي د رشوت خورې زو په خدای لکه ایوبي چې وایي هغه عبدالرحیم ایوبي نه دی وایي ښځې راته ویلې چې یو کور دې ړنګ شه پوه چې تا خو موږ په ټولې دنیا باندې وښکنځلو تا نه پاتې پارلمان شه ایوبي وایي ما سره څه کار دی شه وایي ما ولس ته پیسې ورکړي دي پیسو په زور مې رایه اخیستې 1000 روپۍ مې په یوې رایه باندې ورکولې زه باید رشوت اوس واخلم تاسو وایي مفتا خو مو رایه نه دی راکړې وایي په پیسو مو رایه راکړې حق خبره یې وکړله
اوس دغه رحیمي دی که دغه رحماني نه پېژنم نوم یې چې دا خو ما هېڅ نه و لیدلی چې دا د کوم ځای نه شو چې یو ځل دا پارلمان د مافیاو ډلو غړی دی، د اتمام نور سړی دی، وروره راوستی دی، د پاکستان د پنجاب د ایران ایجنټ دی. دا که د پارلمان رئیس شولو، پارلمان کې به جاسوسان وروره جاسوسي هم ډېره شي. دا بلاک که دا چیرې دا کوم غلخور ده بلاک که دی شته خندق ته وغورځو دا نسل یاګا داسې خلک مه پرېږده، دا ډېر چټي خلک دي، دا پوچمغزې دي. دا که چېرته کامیاب شو وروره تا ولسمشر په خلاف هم غږ پورته کوی شي. د پنجاب جاسوسانو ته به میک چالان وي وروره، کوم چې د وطنپال افغان وي لکه اصولي صاحب میک به پابندوي، انتخاري بمونه به راوړي، په ځانو پسې به 200 بټې ګاټان چالان وي وروره، ټنکرې به راداخلېږي په افغانستان کې به وروره بړوف وي ما ورته غوښې په تیکه تیکه کېږي. دا خو معلومه خبره ده، و دا خو معلومه خبره ده زازه چې څوک په 1000 روپیو په سر باندې 1000 ډالر باندې خپله رایه خرڅولی شي، هغه ته چې پاکستان 10 لکه روپۍ کالدار ومني یو بم نسي راوړلی. داسې تخیلوي چې هغه ته چې ایران ووایي چې نن د کجکي بند والوځه انداز ایرکدیر انداز رتلي خپله د تا مشرقوال چیغې وایي چې دا خلک مافیا کړی دي، انده پارلمان کې نو دوی به مې رادخلول. واوره طالب رنګه بده دی، ما ته رایه راکړي زه به ودرېږم پارلمان ته رایه راکړي، خو رایه م رانه کړله، زه م دلته کلار کېناستلم، زه به اوس پارلمان کې وم، زه به رئیس. همدغه الکوزی صاحب تېر پارلمان امتحان شوی دی. تا ننګرهار کې ولسونه، زه خو نه وایم ننګرهار ولسونه وایي چې زهیر کدیر، حضرت علي، مسلم یار او پلانی دا مافیا ډلې دي انتخاریان را دخیلوي که نه دخیلوي. اندې مسلم یار په کور کې وسکټونه نه دي ګیر شوي، ته خپله ووایه ځه. خو دا پارلمان دی وروره، پارلمان دی ملي تیر دی، یو وکیل یو پارلمان رئیس هغه یو لنډغر د پاکستان ایجنټ وي. خو دا ټول چې ته وایې چې افغان یم میک به در باندې بندوي، که ته وایې چې ډیرنلین د مونږه حق دی وروره، پښتنو خاوره دی، افغانانو خاوره دی، میک به در باندې بندوي. که څوک وایي چې ډیرن د پاکستان دی وروره، که څوک وایي چې زه خراسان یم هغو ته به وخت ورکوي، که څوک وایي چې زه انتخاري واسکټ په 1000 ډالره په 10,000 ډالره راوړم هغه ته به وروره جز پیسې دي که نه، پاکستان پیسې دي، د ایران پیسې دي، ورکې بدېږي به وطن دی وروره، ما ورته وینې به پکې روانې وي. خو سر یو وخت باید موږ تاسو تړون وکړو، باید داسې چاته د دې پارلمان مشري په غاړه ورکړو چې هغه استعداد ولري. ما اوس اصولي صاحب غوره وګڼلو، ته هم ملاتړ کوې، زه هم کوم، ځکه امتحان یې ورکړی، پاک شخصیت دی، وطن ولاړ دی، د پنجاب دشمن دی، د ایران دشمن دی، په افغانت ولاړ دی، په اسلامیت ولاړ دی، نه قوم پرستي کوي نه توهین کوي یو بل قوم ته. که بیا اصولي صاحب سره ضد لري دوی په دې تورنوي چې دا مثلا قوم پرست دی یا توهین کوي قومونو ته یا نور ټاپې پې وایي، مونږ قوم پرستي نه کوو، هزاره بشردوست دي، مونږ بشردوست غوره ګڼو. اول خو دا خبره چې دا مخکینی د پارلمان وکیلو د هغې 2 ټکي پښتو نه وزده. زه جدي غوښتنه لرم، ژبه زما ژبه ده، ژبه زما ژبه ده، زه یادېږم په پښتون باندې. که د افغانستان لومړۍ ژبه پښتویي نو مهرباني باید هر هغه څوک چې د پارلماني په چارو کې رئیس کېږي هغه باید په 2 ژبو خبرې وکولی شي، 2 ژبو خبرې وکولی شي. زه دا اوسنی دا رحماني دا چې انتخاب کړی، زه پوهېږم چې دا 5 خبرې په پښتو نشي کولی. نشي کولی، دا متصب وروره پښتو خو یې نس کې ووایې، دا به سبا راځي درته وایي به چې زه خراسان یم، همدغه سړی به سبا درته کېني. نو زه د افغانستان د قانون ته حیران پاتې یم چې دا ملنډې دي. یو رئیس د پارلمان کېږي هغه په پښتو ژبه خبرې نشي کولی، نو بیا چې خبرې ته هم کښېني موږ وایو چې موږ ملیت پالو، موږ ملت پاله خلک یو، موږ دا نه یو. ولې ته په پښتو ژبه خبرې نشي کولی؟ اوس راوله اصولي کښېنوه چې دا تا ته په پښتو په دري ژبه غږېږي لکه بلبلې غوندې. نن غږېدو په دري پښتو دواړه ژبه وایي، دغه رحماني د دې ما ته پښتو وایي ځه، ولکه ته متعصب دی، یو قوم پرست دی، یو مافیا ډله دی، خدای ته ایرانی دی، څه بلا دی دا بل خر. ولې 90% پښتانه دري ویلی شي، ولې 100%، ولې 95% فارسیوانان پښتو نشي ویلی؟ واوره الکوزی صاحب ډېرې خبرې قرآن کې ښې دي، دولت باندې غږ کوو، په ټولو اقوامو غږ کوو، موږ نه قوم پرست یو نه قوم پرستي کوو. هغه بشردوست یو هزاره دی، هزاره خلاصه خبره ده، ولې سر پې وغوږوو؟ نه دې منم رحماني والا کره نه کېنې صاحب. ته چې ما سودي نه منې زه ته رحماني هر هغه څوک زم در نظم هر هغه څوک چې
په افغانستان یا لوړه چوکۍ اخلي یا د مدیریت یا د امریت یا د معاونیت لومړی اصول یې باید دی چې په دوو ژبو خبرې وکړي لومړی اصول باید دی چې په دوو ژبو خبرې مو کوي او نور خو دولت ته هغه پرېږده ده نه پاتې کي پښتو ورنه پاتې دی رحماني نایب متعصب یو جاسوس سړی دی ایرانی دی د پنجاب ایجنټ دی خبرې ته غوږ شه دغه بشردوست ته څنګه ارزوې مونږ پښتانه یو بشردوست صاحب مشرتوب منو دی پارلمان کچیرته سبا ته ریاست جمهوری ته ودرېږي نو زما کمپاین به سر له اوسه د رمضان بشردوست لپاره اعلاني زنده باد زنده باد کچیرته رمضان بشردوست سبا په ریاست جمهوری کې نه ډاکټر اشرف غنی ته زه کمپاین نه کوم دا زه براله دغه ځای کې درته یم زما حقیقي رهبر زما واقعي رهبر رمضان بشردوست ته زه به نن نه ایشته زه پوه شم چې دا ریاست جمهوری ته ودرېده زما کمپاین به د هغې په هکله باندې مالي ځاني چې مې څومره له وسې پوری دا به زور سره کوم او څومره خلک چې خو کمپرستي نه کوو که نه خو تاجیک دې ومني که نه دا لنډغر دې ومني بشردوست چې څوک په افغانستان کې زما مینوال دي زما غږ اوري نو زه به په هغوی باندې هارو مرو رمضان بشردوست ته رایه ورکوم او چې څومره مې له وسه پورېږي هغې لپاره او که پارلمان ته ودرېده زما د دواړو سترګو تور ده زما د دواړو سترګو تور ده رمضان بشردوست قربان دې شم ورور ډېره مننه هغه ته وخت ورکړه چیرم د خان یحیی صاحب ته وخت ورکړه الله مو مل خیر